بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا امامتۍ په مسائلو کې منګه پرون د اقتدا د صحیح کېدو شرایط ویلو چې د امام با مقتدی باندې امام د تابعداري نیت کړي د تکبیر تحریم په وخت کې امام به مخ ولاړی مقتدی به شاته ولاړی د امام حال به کمزور نه وي د مقتدی د حال نه هغه دا ویلو. نن سبق کې دا وایي متى يتابع المقتدي امامه ومتى لا يتابعه چې دا امام د مقتدی با د خپل امام کله تابعداري کوي او کله به د خپل امام تابعداري نه کوي. مطلب دا چې کله امام نه پکې د غلطي را لکنه نو با غلطي کې بیا د تابعداري نه کوي په کم ځای کې تابعداري کولای شي او په کم ځای کې نشي کولای. نو هغه بیانوي واذا قام الامام للركعه الثالثه قبل ان يفرغ المقتدي من التشهد لا يتابعه المقتدي في القيام بل يكمل التشهد ثم يقوم. دویم رکعت کې لنډه قاعده وي په لنډه قاعده کې تشهود ویل وي نو امام دریم رکعت ته پاسې دو او مقتدی لا خپل تشهود پوره کړی نه دی نو دی خپل تشهود پوره کوي دا نه بعد به بیا پاسي دسه نه چې تحیات لله والصلوات والطيبات او السلام علیکم وی او امام مخ بر شو دریم رکعت ته پاسې دو نو دی به سره نه پاسي بلکې دی خپل تشهود پوره کوي پس تا نو بیا پاسي. واذا قام الامام للركعه الثالثه کله چې ودرېږي امام د دریم رکعت د پاره قبل ان يفرغ المقتدي د مقتدی د فارغ کېدو نه مخکې من تشهودنا لا يتابعه المقتدي في القيام نه د تابعداري به نه کوي د مقتدی په ودرېدو کې بل يكمل التشهد ثم يقوم بلکې لاول به د تشهود پوره کوي او بیا ودرېږي. لکه پوه شو مې معنی دا شان دي که اخرنۍ رکعت ته او په اخرنۍ رکعت کې امام سلام ګرځو او مقتدی خپل تشهود نه پوره کړي نو تشهود به پوره کړي وځي تشهود پوره کړي دی خو درود شریف اعلان دی ویلې او دعای نه دی ویلې جوی به خیر دی خو چې تشهود عبد او رسول پورې مونږ ویلې کله عبد او رسول پورې مونږ نه ویلې نو بیا به هغه پوره کوي ځکه دغه تشهود ویل واجب دي او درود شریف ویل سنت دي او دعا ویل سنت دي. تشهود به پوره کوي تشهود به پوره کوي لکه بعض ټیم کې اکثر سره په څلورم رکعت کې راشي کنه نو دې څنګه کېږي امام سلام وکړي نو دې په ډایرکټ نه ودرېږي بلکې تشهود به پوره کوي پس تاګې نه ودرېږي نه که شروع کړه چې کینا سونو بس د تشهود د پاره کې نه څه خو نه کینی دا به شروع به کې به ختم کې بیا پس تاګې نه ودرېږي دا باندې کوي چې صرف د امام سره نیت وتړو او د امام د نیت ته دړو ورستو امام لا سلام نو ګرځول به ورستو سلام ورو یو سکند دو سکند هر څونه ساتو دا تشهود شروع کړه نه شروع کړه دی به کینی او تشهود به وای پس تاګې نه بیا چې دا ودرېږي. اذا سلم الامام قبل ان يفرغ المقتدي من التشهد کله چې امام سلام وګرځو مکه د فارغ کېدو د مقتدی د تشهود نه نو لا يتابعه المقتدي مقتدی به د تابعداري نه کوي بل يكمل التشهد ثم يسلم بلکې د خپل تشهود پوره کوي بیا پس سلام ګرځي. اذا زاد الامام سجده لا يتابع المقتدي في السجده الزائره امام دو سجدي وکړلې بیا د دویم سجدي نو درېم سجدي لاړو نو مقتدی به تابعداري نه کوي بلکې بدرې مسجد کې ویلا بیانې کې د پورته ولړي چې امام را پاتې چې بیا په سره پاتې. اذا زاد الامام سجده کله چې امام سجده وکړه لا يتابعه المقتدي في السجده الزائده نو امام بعد مقتدی به تابعداري نه کوي په زیاتې غړي سجده کې. اذا قام الامام بعد القعود الاخير ساهيا لا يتابعه المقتدي في القيام چې په څلورم رکعت کې په اخرنی رکعت کې راستل پکار دی په قاعده باندې خدای دا خیال نه ودري امام په هیره باندې دی ودرېدو نو مقتدی به سره نه ودرېږي ځکه دا نه ورچی نو مقتدی ته ولا یاد دی به د یا تابعداري نه کوي. اذا قام الامام بعد القعود کچته امام چې نه دا رسو د اخرنی قاعده نه پاسې دو ساکن په هیره لا يتابعه المقتدي في القيام نو مقتدی به تابعداري نه کوي په قیام کې. فإن قيد الإمام الركعة الزائدة بسجدة يسلم المقتدي وحده وسه درې د سلو رکعات مونږه امام پنځم رکعت ته پاسې دو نو مقتدی به سره نه پاسي
مقتدی په سره نه پاسي او چې کله امام د پنځم رکعت سجده وکړه پنځم رکعت ته پاسېدل او سجده وکړه نو مقتدی بزان له आवाज سلام وکړي مقتدی بزان له आवाज سلام وکړي فإن قيد الامام الركعه الزائده پس کچې د قید کو امام درې سره یو زائد رکعت یعنی سلو رکعت موږ دا سره پنځم رکعت ته پاسېدل دوه رکعت موږ دې په دریم ته پاسېدل نه زیاتی رکعت د قید کو په سجده سره يسلم المقتدي وحده نواز بدا مقتدي سلام کر دے اذا قام الامام قبل القعود الاخير دا پانسیدو چې پاسیدو هغه سیده وکړه د پنځم رکعاتو چې پنځم رکعات سیده نه وکړل ته به انتظار کې کېدې چې دا راوپشي تر روان درستو بګره بلا اذا قام الامام قبل القعود الاخير ساهيا لا يتابعه المقتدي بل يسبح لينبه امامه وينتظر رجوعه للقعود وکړه چې امام د اخرنه قاعدین ورسو پاسې دو بهیر باندې کنه بهیر باندې پاسې دو دې به تابعداري نه کوي بلکې دې وای سبحان الله سبحان الله الله اکبر دا به وای کنه دا نه بعد به او انتظار وکړي د امام د کیناستو کله د امام د کیناستو انتظار ونه کو او چې امام مړ لیونه شوی د پنځم رکعت په ځای سلام وکړو او سیده لاکړي نو بیا موږ نه کیږي خدای په امام دراو بس کېدو انتظار وکړي چې امام راو پشي او سلام وکړي که امام پنځم رکعت سجده وکړه نو بیا به درکې الګه پوښوي نو دا سبحان الله ورته ویل دي وای چرته یو سړی چې په امام دا باندې ولاړو په منځ باندې ولاړو ته غلط شو جو پیسلو لکه دوه رکعات موږ په کې درې رکعات پاسې ده نو یو کس په کې आवाज جو کوي کې کنه لکه مطلب کې نه جو هغه بل ورته ویره پا لکه مطلب پاسه لکه د پاسې دل سیری امام چا ورته کې چا ورته پا امام نه پوه ورته شاته رامو کوی کې کپا یو وای نو دا به سب سبحان الله به ویل په بل په څه نه نه بس سبحان الله به پوه شي کنه اذا قال الامام قبل القعود الاخير وکله چې پاسېدو امام دا اخرنه قاعدین مکه ساهین په هیره باندې لا يتابعه المقتدي مقتدی به تابعداري نه کوي بل يسبح بلغه تسبیح وای لينبه امامه لپاره چې ورا يخشي امام تنبيه شي امام ته وينتظر رجوعه الى القعود او مقتدی به انتظار کوي دا واپس کېدل کې ناستو ته فإن قيد الامام الركعه الزائده بسجده کچته امام چې دا پنځم رکعت مقید کو په سجدي سره دا زائد رکعت نسلم المقتدي وحده مقتدي به سلام غره دغه مخکوش ولا وإن سلم المقتدي قبل ان يقيد الامام الركعه الزائده بسجده بطل فرضه او کچته امام دی مقتدي دا امام لا پنځم رکعت سجدي ته نه او سجدي ته تلونه مخکې سلام وکړو او دا یواز سلام وکړو نه الله نو دا فرض باطل شو دی دا فرض به دوباره کوي ځکه دا په اخرنه قاعده کې د امام تابعداري ونه کړله او اخرنه قاعده فرض ده پوه شو به معنی فإن سلم المقتدي کچته سلام وکړو مقتدي قبل ان يقيد الامام الركعه الزائده مخکې د دینه چې مقید کې د امام زائد رکعت په سجده سره نو بطل فرضه دا فرض بس شي باطل بشي اذا رفع الامام راسه من الركوع او السجود قبل ان يكمل المقتدي تسبيحه ثلاثا تابعه المقتدي وترك التسبيح امام چې کنه د رکوع لاړو مقتدی وسره رکوع لاړو او مقتدی به لا درې پیری نه پوره کړی چې امام د رکوع نه سره اوچت کو او دا شان دی دا به کې سجدي کې لا درې پیری سبحان ربي الاعلى نه پوره کړی چې امام د سجدي نه راپاسي نو دې به سره راپاسي دا غوونه چیر دی ور درې پیری پوره کومه او بیا پس دا نه پاسم دې باندې کوي زګه دا تسبیح ویل د سنت دی اذا رفع الامام کله چې ودرېږي امام راسه کله چې اوچت کی امام خپل سر من الركوع د رکوع او سجود یې سجدونه قبل ان يكمل المقتدي مخکې د نه چې د کامل کې مقتدي تسبیح خپل تسبیحات ثلاثه درې پیری نتابعه المقتدي تابعداري وکړي د مقتدي وترک التسبيح او تسبيح پردي يكره للمقتدي ان يسلم قبل امامه مکروه دي د مقتدي لپاره چې خپل امام د مخکې سلام وکړي د امام د مخکې سلام کړول نه مکروه دي فان سلم المقتدي قبل ان يفرغ امامه من التشهد فضلت صلاته وکړه مقتدي د امام د مخکې سلام وکړو او امام لا د تشهد نه فارغ شوی نه او دا سلام وکړو
نو دا فرض باطل شو دی به دوباره به دا مونږ کوي فإن سلم المقتدي کچته مقتدي سلام غدو قبل ان يفرغ امامه مخکې نه چې فارغ شي امام دغه تشهود نه فسرت صلاته د مصباح فاسد شي وایو